حدیث مبارک کې راځي وی یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان و، یو نوسی په اوږو باندې د پاسه ناست، نبی علیہ السلام روان دی، نوسی د اوږو د پاسه ناست دی او نوسی روان کړی دی. نو چې کس ولیده نو د هغې ځای نه ورته وایي نعم المرکب، نعم المرکب، مرکب سورلی ته وایي ښه. نو هغه ځای نه ورته غږ وکړو وی نعم المرکب، وی الکا، نبی علیہ السلام نوسی ته وایي الکا نعم المرکب، ډېره ښکلې سورلي دي مونتې ده. وی خلک مرکب د چا سورلي اسی د چا اوخي، وی نعم المرکب، وی ډېره ښکلې سورلي دي مونتې ده. امام الانبیا چې واورېدل نبی علیہ السلام ورته وی نعم الراکب هو، وی راکب هم ډېر ښکلی دی، یوازې مرکب نه دی ښکلی. د خپل نوسي صفت یې وکړو وی نعم الراکب، یوازې مرکب نه دی ښکلی، نعم الراکب دی. سور ته وګوره که نه، وی دا سور خو ځان له ډېر ښکلی دی. ډېره ښکلې اصلاح به یې د قوم کوله. دشمن به راغی چې به کېناست نو چې واپس پته نو دوست به دشمن به نه و، دشمن به راتو دوست به تو. داسې نه دی شوي چې دوست راغلی دشمن تلی، خو دشمن به راغی دوست به لاړ. ثمامه ابن اسال دا یو سردارو د کفارو، صحابه کرامو گرفتار کو رای وستو، چې رای وستو نو مسجد نبوي کې په یو ستن پورې وتړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر راغی وی ما عندک یا ثمامه، وی اے ثمامه څه حال دی دی، حال دی څه دی؟ نو دا ثمامه ورته وی زه خو تاسو نیولی ما، ستاسو په غریب کې راغلی ما، نو که وجنی می نو ډیر لوی نوم به وګټئ. خلک به وایي چې ثمامه ابن اسال دومره لوی سردار یې وجلی دی. اوی د الله حبیبه که پیسې رانه الی فدیه او ازادوی می نو وی ډیر مال به درکم، ځکه ډیر مالدارو. اوی که هسې مې ازادۍ فری نو وی د داسې سړي سره به احسان وکړي چې چرې به احسان یې هیر نه کړي. وی ستا خوښه ده، حدیث پکې نه وایي چې ایمان راوړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ، سبا بیا راغی وی ما عندک یا ثمامه، ثمامه څه حال دی؟ وی قدرې خبرې دي. بیا یې قدرې واړه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایسو نه وی لاړ، بیا راغی په درېیم سال وی ثمامه څه حال دی دی؟ وی قدرې خبرې دي، یا مې ووجنئ نوم به وګټئ، یا به فدیه درکم ډیر مال به والی، یا مې فری آزاد کوي. د داسې سړي سره به احسان وکړي چې بیا به یې نه هیروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی دی پرېږدئ، ایستې مالی وی دی پرېږدئ، ځي زه وی ته ما هسې آزاد کړي. هغه چې لاړ نو د مسجد نبوي مخامخ د کجورو باغ و په هغې کې اوبه وې، هلته یې غسل وکړو راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثمامه څه وایي؟ ثمامه څه وایي؟ ثمامه ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. بس دقه وامه. ولې؟ وی ما درې ورځو کې ستا او ستا د صحابو اخلاق ولیدل، درې ورځو کې ما ته کنزل نه دی شوي، ما ته ترخه خبره نه ده شوې، زه تاسو د کفارو سردار نیولی ما درې ورځې ستا ښکلي اخلاق ولیدل. او د الله حبیبه زما د الله په ذات قسمي چې په غونډه دنیا کې زما ته بدې شو، په غونډه دنیا کې مې چې ستا مخ څنګه بدې شو داسې مې هېڅوک نه شو بدې. او زما د الله په ذات قسمي نن چې مې ته څومره خوښې وي دومره مې په غونډه دنیا کې هېڅوک نه دی خوښ. دشمن راغلی دی او دوست واپس لاړ، دشمن راځي او دوست په منبر ناست دی د قوم اصلاح. یو ورځ د دواړو جهانو سردار ناست دی، ښځه راغله، هلک یې راوستو. وی د الله حبیبه د خبرې دا ګرځېدی زده کړي دی، وی خبرې وله نه ورځي، لکه لوی شوی دی نو ګرځېدی زده کړل او خبرې نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی کېنوه. چې کېناست نبی علیه السلام ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی من انا، زه څوک یم؟ من انا. مور یې وی چاړه دی. نبی علیه السلام وی صبر. من انا، زه څوک یم؟ هلکه تا نه تپوس کومه. مور حیرانه ده، وی زما بچی چاړه دی دا خبرې نشي کولی. نبی علیه السلام وی من انا. هغه چاړه ورته وایي انت رسول رب العالمین، ته رسول د رب العالمین. نبی علیه السلام ورته وی زه دې بوځه
د مرګه پورې به د ده ژبه بیا وم ننخلي. باس د ده چاړاتوب ختم. زه یې وپېژندلم او زما د رسالت اقرار یې وکړو. باس چاړه راغې او مور روغ د مور سره واپس خبرې کوونکې واپس لاړ. نو داسې به د قوم اصلاح کوله په داسې طریقه باندې. ناست دی کس راغې وی د الله حبیبه دا دین اسلام مې ډېر خوښ دی خو ما ته پکې د زنا اجازت وکړه. زنا نه مېړه نه صبري. ګوره اوس چې د قوم څنګه اصلاح کوي د دواړو جهانو سردار اصلاح ته ګوره څنګه اصلاح کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګوره داسې طریقه باندې پوه کړی دی که نه خو تاسو لږ دې خبرې ته سوچ وکړه او دا هم دې مزغو ته پرېوتله د زنا خیال به م پړه کې را نه شي. پړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کس ته وایي وی ته مانه د زنا اجازت غواړي؟ وی آو. وی ته دا غواړي چې ستا د مور سره څوک زنا وکړي؟ وی نه. وی دا غواړي چې ستا د خور سره څوک زنا وکړي؟ وی نه. وی دا غواړي چې ستا د لور سره څوک زنا وکړي؟ وی نه. نو ورته وایي وی دا ته چې زما نه د کومې زنا اجازت غواړي دا زنا چې ته کوې دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه نو څنګه چې ته د خپلې مور سره زنا نه غواړې داسې به د هغې زنانم زوی هغه به هم د خپلې مور سره زنا نه غواړي. څنګه چې ته خپلې خور سره زنا نه برداشت کوې داسې به د هغې مروري داسې به د هغې هم پلاري داسې به د هغې هم زوی. نو که تا داسې وکتل چې زه د دې مور زوی یم داسې دا مور چې په لاره روانه ده د دې به هم دې په عزت خفه کېږي څنګه چې زه د خپلې مور په عزت خفه کېږم دا به هم د چا موري. د دې په شا به هم چېرته یو ستر زوی موجود وي د دې په شا به هم یو ستر رور موجود وي. او یې لاس یې راواغستو او داسې را باندې کېښودو. وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس کېښودو هغه وایي وایي ما یخوالی دنده محسوس لاس دلته کېښود او ما دنده محسوس کو. وی د مرګه پورې وی زه مړ شومه خو زما په زړه کې چېرته د زنا خیال بیا نه پیدا شوی. داسې اصلاح به یې د قوم کوله. ناجوړه به راغې او روغ به لاړ ناجوړه به راتو روغ به تو. ډېر ښکلي اخلاق رب العالمین ورکړي وو. زه تاسو ته نن د اخلاقو نه یو دوه اخلاق وایم انشاءالله که عمل هم پرې وکړو نو دې کلي او دې علاقه کې او په دې غونډه علاقه کې که د رشتهدارو په منځ کې که د کلیوالو په منځ کې ټولې دشمنۍ به الله په ورورولۍ بدلوي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چاله لار کې مخې له ورغی چې داسې سلام به یې وکړو که نه مونږ سلام کوو که نه ټولو چې وی داسې سلام به یې وکړو نو د کس دا لاس به یې داسې لږ نیولی هغې پورې به یې نه پرېښود چې د څو پورې به هغې کس نه و پرېښود. پخپله به یې وله لاس نه پرېښود چې هغه به پرېښود نو امام الانبیا به ترې لاس لر کو او چې سلام به یې سړي سره وکړو نو داسې به یې سړي ته کتل وی هغې پورې به یې د سړي نه مخ نه اړو چې د څو پورې به د هغې کس مخ نه واړول. تاسو داسې سلام لږ شروع کړئ سلام چې وکړې که نه لږ وله دا لاس داسې لږ ټینګ کړه لږ ورته داسې بره وګوره که هغه ستا دشمني که نه که په یوه هفته کې دا ستا دوست نه شو نو ماله به نوم بدلی نو مونږ چې سلام کوو نو نیم لاس ور وړو بره خو ورته ګورم نه چې دا څوک دی نو خو دې سلام وکړه ودانګوتې ته لږ داسې سلام شروع کړه دا لاس وله لږ داسې ونیسه او لږ ورته داسې وګوره تاسو به لیدي چې سړي سره دا عالم هم قدرې داسې سلام وکړي لږ سړي له دا لاس داسې جوخ کړي او لږ سړي ته داسې وګوري وی خیر دی چې لږ سړي ته داسې وګوري که نه نو هغه امی بیا مرید شوی د هغې عالم چې یو ځل ورسره دی داسې سلام وکړي او داسې ورته وګوري لږ ساعت بس دقه مقتدي بیا مرید په دې کې الله محبت یې ښې امام الانبیا به داسې سلام کو د خلقو سره سلام به یې وکړو لاس به یې نیوی او داسې به یې ورله دې مخ ته کتل. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دا څه کوئ دې وړو سره به یې ډېره مینه کوله ګورئ دې وړو سره ډېره مینه کوئ دا واړه ځان نه تروئ مه ګورئ دا ښه صفت نه دی وړو سره مینه کوئ مینه. یو کس راغی نبی علیه السلام ته یې وی زما دومره بچي دی ما لا د اوسه پورې چېرته سوی نه دی ښکل کړی. نبی علیه السلام ورته وی چې الله ستا د ړنه د رحم ماده ایستلې ده نو وی زه یې پکې څنګه ور واچو دا خو الله ستا د ړنه د رحم ماده ایستلې ده چې ته بچی نه ښکلی ځان ته بچی نه نږدې کوې دا خو ستا د ړنه الله د رحم ماده ایستلې ده. انس رضی الله تعالی عنه یې راغی وی زما کچ ورور هغه مرغۍ ساتلې وه هغه مرغۍ یې مړه شوې وه نو هغه ډېر خفه و
وی نبی علیہ السلام چې راغی چې ولې چې دی ډېر خفه دی وی چې دی ولې خفه دی وی خلق ورته وی چې د مرغۍ مړه شوې ده وی نبی علیہ السلام وی چې مرغۍ یې مړه ده وی مونږ ورته وی چې وی غږ یې که ورته وی چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیره هغه نوعیر مرغۍ دې څه شوله هغه مړه ده ته ځکه هغې پسې خفه یې ماشومانو له به یې تسلي ورکوله چې مړه مه خفه کېږه په مرغۍ پسې یا ابا عمیر ما فعل النغیر څومره لویه هستي د دواړو جهانو سردار د دواړو جهانو خوشحالۍ ورسره تړلي شوي دي او راځي ماشوم له تسلي ورکوي ماشوم خوشحاله کوي مه خفه کېږه مه خفه کېږه ماشوم له تسلي ورکوي څومره ښکلي اخلاق رب العالمین ورکړي ته به وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له به کله غصه ورله نو څه به یې وي مولي صاحب غصه کې به ولې نه یې قارېدلی لکه کنزل به یې د خولې نه نه وتلي حدیث مبارک کې راځي چې کله به له غصه ورله که نه چا به ډېر خفه کو نو کس په داسې ناستو وی د نبی علیه السلام د غصې کلمه دا وه ما له تریب جبینه ما له تریب جبینه دې معنی دا ده وی ده له څه شوي دي خدای دې د ده دا تندې په خاورو کې ککړ کړي نو سړی به مخامخ ناستو که نه په دې مه خوشحالېږئ مونږ وایو مخامخ مې سړي ته خبرې وکړې مخامخ مې بې عزته کو مخامخ نه ته ښه کار وکړو نبی علیه السلام چې به کس سره ناست و که نه هغه به ډېر تنګ کو نبی علیه السلام به وي ما له تریبه جبینه دا علما پې پوهېږي صیغه به یې د غایب استعمالوله ما له تریبه جبینه وی هغه له څه شوي دي د هغه دې تندې په خاورو کې داسې نه چې تا له څه شوي دي خدای دې ستا تندې په خاورو کې ککړ کړي نه هغه له څه شوي دي خدای دې د هغه تندې په خاورو کې ککړ کړي دا مونږ ته تعلیم دی داسې ورته مه وایي چې ته داسې ته داسې خو د غصې په ټیم کې مو وایي که نه هغه داسې دی هغه داسې دی ناست په سړی تاته وي خو مخامخ سړي ته مه وایه امام الانبیا به نه وي بیا دې کلمې ته یې غوږ کېدی عجیبه کلمه به یې ویله وی الله دې تندې په خاورو کې ککړ کړي یوه معنی خو یې دا هم ده چې خیره ده چې الله دې ذلیل او رسوا کړي خو یوه بله معنی هم ده ګورې تریبه جبینه وی الله دې تندې په خاورو کې ککړ کړي نو تندی هله څښا کېږي چې سړی سجده ولګي نو معنی یې دا وه چې خدای در باندې ډېرې سجدې ولګوه نو دا ښه صفت دی دا بعضې سړی وایي چې وقاري وی د خدای بنده خدای دې په جنت کې لټ کا داسې وایي نو دا ښه خبره ده ښه نو غصې حالت کې هم داسې کلمات مه وایې چې هغه د حد نه باري او کنزله فاحش لعان دا امام الانبیا نو بدزبانه نو فاحش نو لعان نو د غصې په ټیم کې به هم دقه خبره کوله ته به وایي چې یاره د ده به کور څنګه رویه ونه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما نه د کور تپوس کوئ مونږ وایو او عایشې چې دومره لویه هستي وه لویه هستي چې روان به نو غرمو کې به ورسره وریځ روانه وی داسې به پرې وریځې سورې کوم داسې سورې صحابي وایي زه ورسره ومه سفر باندې روان یو او د سماتې حاجت یې راغی وی ما ته وی چې ورشه دې پورې دوو ونو ته ووایه چې یو ځای شی امام الانبیا او د سماتې کوي د پناه ضرورت دی وی زه لاړمه هغې ونو ته مې ووی چې امام الانبیا او د سماتې کوي د پنایې ضرورت دی ورته وی هغې ونو ته مې کتلو یوه د بل طرفه را روانه شوه او بله د دې طرفه خپل ځایونه یې پرېښودل او ځمکه یې څیرله او رالې داسې یو ځای شوي چې امام الانبیا او د سماتې نه فارغ شو نو هغې ونو ته مې کتل چې یوه یو طرف ته لاړه او بله بل طرف دومره لویه هستي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما سره به یې د کور کار ما سره به یې د کور کار بوج کېده به په چا باندې نه په کور کې بوج شوی دی نه په مرګري بوج شوی دی علما وایي قربان وی امتیازي شان به یې چرې نه خوښو امتیازي شان نه لکه بعضې ملګري که نه دا یو وایي چې ما ته پکې لږ پروټوکول حاصل وی لکه چې دې نورو کې زه لږ داسې ښه ښکارېدی مونږ هم وایو دا مهمان خصوصي دی چې دی جدا کرسۍ باندې ناست وی چې خلکو پېژندې چې دا هغه مهمان خصوصي دی الله دې زمونږ حفاظت وکړي الله دې مونږ وساتي د داسې شهرتونو نه چې هغه زمونږ د آخرت د تباهۍ ذریعه ګرځي الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي مجلس کې به امتیازي شان نه خوښو چې داسې په جدا ځای کښېني چې پته لګي یو ورځ ناست دی داسې ډډه یې وښلې ده بار نه بانډچي راغی بانډچیان خو پوره پوهېدل نه وی ایکم محمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم وی کم یو محمد دی د هغه ځای نه غږ کوي
صحابي ورته وایي چې کم پټولو کې ښکلی دی هغه محمد دی. ځان له به کې وګوره که نه چې کم ښکلی دی او ډډه یې وښلې ده نو هغه به محمد صلی الله علیه وسلم وی وګوره ورته وی ډډه چا وښلې ده؟ امام الانبیا ډډه هم وښلې وه ښکلی هم په ټولو کې و چې په لاره به روانو حدیث مبارک کې راځي وی دنګ نو او دنګ به ښکارېده. دا معجزه وه دنګ نو او دنګ به ښکارېده چې ملګرو سره به روانو نو لوړ به ښکارېد چې دا نبي اخر الزمان را روان دی او دنګ ونه او لوړ به ښکارېدو. په دې ځای مهر نبوت لګېدلی و د ولو په منځ کې بضعة ناشزة د غوښې ټوټه وه کبیزة الحمامة د کمترې د اکیب داسې د غوښې ټوټه دلته راوتلې وه. مهر نبوت و مهر نبوت. صحابه وی عجیبه شان و مونږ به ورته کتل وی کله به یې رنګ یو شان و کله به یې رنګ بل شان او کله به پې یو شان لیکل راتلو کله به پې بل شان. دای معجزې وي معجزې. نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما سره به کور کار کې لیږي او د کور کار به ما سره کوم. یو ورځ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته د دواړو جهانو سردار وفرمایل د سره به څوک تنګ شوي ما ته وی چې عایشې چې ته کله ما نه خپی نو ما ته پته لګي او چې کله رانه خوشحاله نوم راته پته لګي. ما د الله حبیبه څنګه درته پته لګي؟ وی چې ما ته پته لګي چې ته رانه خپی خوشحاله څومره ښکلي روابط د بیبي سره. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ورته وی چې څنګه درته پته لګي؟ وی چې کله ته زما نه خوشحاله یې که نه او قسم خوري نو ته داسې وایي چې لا ورب محمد زما دی قسمی پر رب د محمد صلی الله علیه وسلم. او چې کله ما نه خپی که نه او قسم خوري چې خوشحاله او قسم خوري نو داسې وایي لا ورب محمد زما دی پر رب د محمد قسمی. او چې کله رانه خپی که نه قسم خوري نو ته وایي چې لا ورب ابراهیم زما دی د ابراهیم علیه السلام پر رب قسم. ګوره بیا زما نوم نه هلي. عایشه رضی الله تعالی عنها فقیه و فقیها ډیره محبوبه وه امام الانبیا ته ډیره خوښه وه. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زما دی د الله په ذات قسمی د الله حبیب ګورې زه چې خپیمه نو ستا نوم پرېږدمه د ابراهیم علیه السلام نوم والمه خو زما دی د الله په ذات قسمی چې نوم دې پرېږدم خو ګورې تا نه پرېږدم تا نه پرېږدم صرف نوم بدل کم. ګورې د الله حبیبه ګورې هجرت کوم خو د نوم نه کومه ستا نه چرې هجرت نه کومه ستا نوم پرېږدم خو تا نه پرېږدم. دومره به یې کور ښه روابط. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کور ته رادنده شو دې نوې نوې واده شوی دا د عمر نه ډېره کشره وه. نو ما له ملګري راغلي وي مونږ لبې کولې نه چې نبی علیه السلام رادنده شو هغه ملګري ټولې تیتر بیتر شوې. وی ما ته وی ما ورته وی چې مونږ له دې هغه ټول پروګرام ګډوډ کړو. وی امام الانبیا د اقا ځای نه واپس شو چې زه به واپس لاړ شمه تاسو ځان له خپلې لبې کوم. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.